بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حنيفة رحمه الله: المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام. دوسرے زہار ہوگی، داسې زهار وکړي چې ووایي خپلې زنانه ته چې انت علیه مثل ید امي یا رجل امي، داسې ووایي زهار وکړي. اوس چې زهار یې وکړ، اوس مسله دا ده چې دې کفاره ده. کفاره دا ده چې یا به رقبه آزادوي، غلام به آزادوي، یا به د روجې ساتي 2 میاشتې، یا به د اطعام کوي 60 مسکینه. اوس الله سبحانه چې کوم بیان فرمایله ده، داسې فرمایله ده چې تاسو کې یو کس زهار وکړي خپلې زنانه سره، نو دا د غلام آزاد کړي مخکې د مساس نه، جما نه مخکې. که جما یې وکړه غلام یې آزاد که ګناهګار ده، یا د ده روجې ونشي مخکې د مساس نه چې جما یې نه کړي. که جما یې وکړه نو بیا به دی اعاده کوي د روجو، یا به دی اطعام ورکوي 60 مسکینه. دا 60 مسکینان سره مساس قید نه ده ویلی، د اولو 2 سره ویلی ده چې دی به غلام آزادوي مخکې د مساس نه، جما نه مخکې، کوروالې سره به جما نه کړي، دا کفاره به ده کوي. یا به دی روجې نیسي مخکې د مساس نه، جما به یې نه کړي، یا به دی اطعام ورکوي 60 مسکینان. اوس په د اولو 2 کې دا قید په نس کې تصریح ده په دې خبرې قرآن کې چې دا به قبل المساس وي. جما نه مخکې به دی غلام آزادوي، هغې نه بعد دی جما کوی، یا به دی روجې ساتي، هغې نه بعد دی جما کوی. دې 2 سره قید د لا مساسه ده. د اطعام د 60 مسکینه دې سره مساس قید نشته. اوس احناف داسې وایي چې مقید په خپل تأکید باندې محمول ده او مطلق په خپل اطلاق محمولی. مطلق کې تأکید قید لګول دا نسخه د مطلق ده، ځکه مطلق خو مطلقی معنی متعینه، فرد متعینه، افراد خارج کې متعینه، معنی متعینه، دا مطلق ده. نو اطعام 60 مسکینان ویلي دي، هلته خو مساس قید نشته. اطعام 60 مسکینان دې معنا متعینه ده، 80 کسانو ته خوراک ورکړه. فرد متعین ده، فرد دا چې 80 کسانی هغو ته خوراک ورکړي، بس دا فرد ده کنه، نو دا مطلق ده. او مطلق په خپل اطلاق جاری د قرآن مطلق ده. اوس که دې سره قید ولګیا د مساس چې دا 60 مسکینان ته به دی خوراک ورکوي مخکې د مساس نه، دا قید لګول دا قلب د مطلق ته په مقید. قلب د مطلق په مقید دا نسخه د کتاب الله ده، نسخه د مطلق ده. نسخه جایز نه ده په قیاس، دارنګه جایز نه ده په خبر واحد، ځکه خبر واحد ظنی ده، قیاس ظنی ده. په ظنی سره قطعی کې نسخه جایز نه ده. اوس مونږ داسې وایو، شوافی داسې فرمایي، دارنګه موالک فرمایي چې نه، اطعام 60 مسکینان دې کې هم مساس معتبر ده. یعنې که ده په منځ کې جما وکړه بیا به دی اعاده کوي، بیا به سرناو 80 مسکینانو ته خوراک ورکوي. که منځ کې جما وکړه بیا به دی اعاده کوي. دلته دا معتبر ده چې دا به 80 کسانو ته طعام ورکوي مخکې د جما نه، وروسته بیا جما کوی شي. چې کله دی کفاره ادا کړي بس بیا خو یې ښځه خپله شو. که منځ کې وکړه به دی اعاده کوي، لکه څنګه چې 80 روزې نیسي او منځ کې دی جما وکړي نو دا کل عدم شوی، دی به بیا اعاده کوي. ځکه هلته قرآن پاک لا مساس ویلي دي کنه چې دی به 80 روزې نیسي مخکې د جما نه،
نو که منځ کې جما وشو نو شوه نو دا کل آدم شو. نو شوافی موالیک داسې فرمایي چې دلته هم جما قید مراد ده. نو که منځ کې جما وکړه دی به اعاده کوي. مونږ څه وایو احناف چې نه، اولو دوو کې دا قید شته دی، مقید ده، مقید په خپل تاکید محولي. دریم کې قید نشته، چې دریم کې نشته نو دا مطلق ده، مطلق په خپل اطلاق جاری. نو که د جما منځ کې وکړه هم اطعام 60 مسکینان کفاره ادا شو. او دلیل یې دا ده چې دو وایي چې د اطعام 60 مسکینان دا قیاس ته کنه په تحریر د رکبې. مونږ وایو چې دا قیاس په تحریر د رکبې وکړي نو هلته خو مساس قید ده چې د دې قیاس جایز ده. بیا خو د اطعام روجې نیولل بیا خو دې قیاس جایز و په ما قبل. بیا هلته لا مساس قید ولې لګولی؟ په روجو کې لا مساس قید ولې لګولی؟ چې ته وایې چې اطعام 60 مسکینان قیاس ته په رکبې، نو بیا خو د 80 روجې نیولل دې قیاس هم په کار وکنه په رکبې باندې. بیا به دې سره الله پاک لا مساس قید نه ذکر کاو، نه چې اول سره ذکر کا دوم سره الله مساس کوي ذکر کړ. دا دلیل دې خبره ده چې وروسته اطعام 60 مسکینان هغې کې مساس قید نه ده معتبر. که معتبر وی بیا به لا مساس ویلی، قیاس باندې کار نه کېږي ځکه قیاس کا کولی د اطعام 60 مسکینان. بیا خو په کار دا ده چې د روجو قیاس هم الله پاک کړی وی، هلته لا مساس قید نه وی ویلی، په رکبې باندې قیاس کړی وی. نه خو رکبې کې لا مساس ویله، روجو کې لا مساس ویله، قیاس یې نه کړه. نو په اطعام کې بیا لا مساس قید نه ولګاو. معلومه شوه چې دلته نه ده معتبر. لہذا اول مقید ده په خپل تاکید جاری، او اخیر مطلق ده، مطلق په خپل اطلاق جاری. او که هلته ته قید ولګیا د لا مساس چې دی به 80 کسانو ته خوراک ورکړي مخکې د جما نه، او که جما یې وکړه نو دی به استیناف کوي. دا خو نسخه د مطلق ته په مقید، ځکه دا خو تا کل د مطلق په مقید وکړو، او کل د مطلق په مقید نسخه ده. نسخه د کتاب الله دا په قیاس سره جایزه نه ده. نو مونږ مسلک داسې د احنافو مظاهر چې زهار وکړي، یعنی تشبیه د خپلې ښځې ووایي یوې عضوې سره د محرماتو ابدیه او عضوې سره تشبیه ورکړي. داسې ووایي چې ښځې ته وایي چې انت علیه که ظهر امي. دا تشبیه د ښځې ده یوې عضوې د محرم ابدي سره چې مور ده، یا مثلا خور محرماتو ابدیونه ده، یا مثلا ترور محرماتو ابدیونه ده. اذا جامع امراته فی خلال الاطعام، دغه زهار ولا سره چې جماو کې خپل ښځې سره په منځ د طعام کې 60 مسکینان کفاره لا ادا کړي نه چې منځ کې جما وکړه، لا یستانف الاطعام، دا به نه مستقل واپس کوي اطعام. او د دې قیاس پر رکبې نه ده صحیح، ځکه دا ظني ده. کدلته الله مساس معتبر وی بیا به الله ویلی، قیاس کوو به نه په ما قبل باندې، ځکه که قیاس یې کولی بیا په رجوع کې قیاس الله ولې نه ده کړی. لا مساس خو هلته رکبې کې ذکر ده، بیا ورپسې روجې دي، نو روجې ولې نه قیاس کولی؟ هلته به بیا الله پاک لا مساس نه ویلی که قیاس پې کړی و، خو هلته الله لا مساس ویلی ده او په دې کې نه ده ویلی. معلومه شوه چې دلته لا مساس نه ده معتبر. لأن الكتاب مطلق فی حق الاطعام، کتاب الله مطلق ده. مطلق څه معنی کېږي؟ یعنی معنی یې واضحه ده، مصداق یې واضح ده خارج کې. فی حق الاطعام پاک ته خوراک ورکولو مسکینانو ته. فلا یزاد علیه شرط عدم المسیس، نو نه زیاتېږي په دې باندې شرط عدم جمع بالقیاس علی الصوم، چې قیاس په صوم وکړي. بل المطلق یجزي علی اطلاقی، دا مطلق ته او مطلق په جاری په خپل اطلاق. والمقید علی تاکیدی، هلته مخکې قید ده او په خپل تاکید باندې جاری. و الا لازم بس نسخ د کتاب الله په قیاس و طالبات. وكذلك قلنا الركبة في كفارة الزهار واليمين مطلقة،
فلا یزاد علی شرط الایمان بالقیاس علی کفارت القتل. الله فرمایي من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. چا چې مؤمن خطأ قتل ک هغه کفاره ده چې د آزادۍ مرایه خو مؤمن هلته مرایه مقید ده. اوس مونږ وایو چې د زهار کفاره کې مرکبه راغلی ده چې رقبه به آزادۍ هلته ایمان قید نشته. په کفارت الیمین کې یو سړی یمین وکړ بیا خانیس نو کفاره به څه ده غلام به آزادۍ نو هلته هم غلام مطلق ده په کفارت الیمین کې. په کفارت الزهار کې چې د تشبیه د خپلې ښځې ویلې وه یوې عضو د محرم ابدي سره هغې کفارې کې خدا د درې کفارې وې چې یا رقبه وه یا روجې وې یا اطعام ستین مسکینان. دلته چې کومه رقبه ذکر ده په کفارې د زهار کې مطلقه ذکر ده. په کفارې د یمین کې چې غلام آزادول دي عام مطلق دي هلته قید د ایمان نشته. ها په کفارت القتل کې بیا قید د ایمان ده. اوس امام شافعي صاحب فرمایي چې کفارات خو جنس واحده ده. که زهار کې کفاره چې دا طلاق بیان ده یا یمین کې کفاره او کنا په دغه کې کفاره په قتل خطا کې خو کفارات خو یو جنس ده. څنګه جنس یو ده؟ زاجرة و عقوبة. زاجر ده منع کوونکی ده عقوبت ده خو یو حقیقت ده ټول کفاراتو چې زاجرة و عقوبة. زجر ده پکې منع عقوبت ده خو چې یو حقیقت ده نو چې کله په کفارت القتل کې قید دا ده چې دا رقبه عمومي نه وي. لهذا دا وایي امام شافعي صاحب چې له وجې د وحدة الجنس نه زهار چې دا طلاق بیان ده که دې کې دا کفاره ادا کوي غلام آزادي آب مومني قسم کې کفاره ادا کوي آب مومني. قیاس کې د کفارت الزهار والیمین په کفارت القتل باندې دا ټولو کې ایمان ضروري ده. مونږ وایو چې دا جنس واحده چېرته ده؟ کفاره د زهار دا خو جان ته نوعه ده. کفاره د یمین هغه یمین ده نو دا جان ته نوعه ده. کفارت القتل دا خو جان ته نوعه ده. دا خو انواع مختلفه دي. چې دا انواع مختلفه دي نو د یو قیاس په بل ټیک نه ده. لہذا کفارت الزهار کې رقبه مطلقه ده ادانه کفارت الیمین کې په کفاره د قتل کې مقیده ده. اوس کته مطلق کچېرته کفاره د زهار کې هم قید ولګیا د ایمان په کفاره د یمین کې قید ولګیا د ایمان نو دا کل د مطلق په مقید ده. دا خو مطلق په مقید بدل شو. کل د مطلق په مقید خو نسخ د مطلق ده. نسخ په قیاس جایز نه ده. دیو جنا کفاره د زهار کې مطلق رقبه ده یمین کې په کفاره د قتل کې ایمان ضروري ده. وکذالک قلنا داسې مونږ وایو ان په شان د اطعام لکه اطعام کې هم داسې ده چا کې مطلق ته مطلق په خپل اطلاق جاری په کفاره د اطعام کې چې کله د خوراک ورکړي زهار وخت کې لکه عام مطلق په خپل اطلاق جاری و الته قید نه و د دې خبره لا مساس قید نه و پکې مطلق و کفاره بالاطعام چې په خوراک سره د کفاره ده کې مطلق و او مطلق په خپل اطلاق جاری کذالک داسې اطعام لکه مطلق ته په اطلاق جاری ده. کلنا مونږ وایو الرقبه فی کفاره زهار رقبه غلام آزادول په کفاره د زهار کې چې دا طلاق بیان ده په کفاره د یمین کې مطلقتون دا کفاره د رقبه مطلقه ده ایمان کې خو نشته. فلا یزاد علی شرط ایمان دې باندې نه ذاتي شرط ایمان بالقیاس علی کفاره القتل چې قیاس په کفاره القتل وکي ځکه دا خو نسخ دی مطلق ته په مقید ادا په قیاس جایز نه ده ځکه قیاس خو ځونی ده اکتی په ځونی سره نه نسخ کیږي. فین کیلا ان الكتاب فی مسح الراس یوجب مسح مطلق الباس وقد قیدتم بمقدار الناس بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء حرمه الغليظه بالنکاح وقد قیدتم بالدخول بحديث امرة رفاع. دا اوس اعتراض د طرف ته شوافیونه اعتراض دا چې الله فرمایي سبحانه
اذا کنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ګوره دلته مسح سیله بې راغلی ده. مسح چې متعدی بې ذاتي نو دا محمولي په تمامه په کل. مثلا داسې رب ویل وی چې وامسحوا رؤوسکم، دا مسح متعدی وی سر ته بلا با، په بدل ته مسح د کل سر مراد وه. چې مسح سیله بې راشي نو دا په تبعیض باندې محمول ده. بل اتفاق ټولو ائمو اتفاق ده چې مسح سیله با راشي بیا به دا په باز محمولي. نو وامسحوا برؤوسکم معنا دا ده چې تاسو مسح د باز سر کوو. اوس شوافی فرمایي چې دا مسح د باز سر ده. باز سر چې ده دا مطلق ده. باز سر ربع ته وایي، باز سر ثلث ته وایي، نصف ته وایي، باز سر څلورو ویښتانو ته وایي. د ټولو کې دا مطلق ده. دا افراد دي. مطلق معنا واضحه ده، افراد معلوم دي. بس بعض افراد ای بازین کانا چې کوم بازی که نصف راسی باز ده، ثلثی باز ده، دوه څلور ویښتان باز دي. لہذا امام شافعي سے فرمایي چې دلته مسح چې فرض ده مقدار مفروض، بعض مفروض ده، بعضو مزدا خو دوه څلور ویښتان هم دي. نو دوه څلور ویښتانو مسح چې وکړي بس فرض ادا شو. باقي مسح د کل سر دا مستحبه ده. د باز راس مسح دا فرض ده. دوه څلور ویښتان هم فرد د باز ده، دا هم د باز فرد ده. لہذا دا فرض. کل سر مسح دا مستحب. مونږ احناف چې وایي، مونږ احناف داسې وایي چې مسح متعدی بذاتي بیا خو کل سر مراد ده. خو چونکې دلته تعدیت په بذات نه ده، په بې سره ده، باز مراد ده. ٹھیک شو؟ خو باز څه ده؟ دې وضاحت حدیث کړی ده. چې حدیث ته د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام اتا صبات ته قومي یو قوم صبات ته راغلی چې چېرته خځلې مزلې غورځي. حضرت مبارک وړوکی اودس مات کړ. بیا هغې نه بعد حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم اودس وکړ. ومسح بناصیتي وعمامتي. نبی علیه السلام مسح د سر وکړه د عمامې. په دا مسح د عمامې باره کې احناف وایي چې دا مسح نه وه، دا خو هسې پټکي سمولو. لکه سړی مسح په سر وکړي نو بیا پټکي باندې سړی لاس اخوا دېخوا کړي. نو دا ترتیب د عمامې و، دا مسح نه وه. نو دلته حضور مبارک د حدیث کې دا راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام مسح وکړه په مقدار د ناسیې. دې حدیث کې دا راځي، د حدیث مغیره کې چې نبی علیه السلام مسح وکړه د سر په مقدار د ناسیې. مقدار د ناسیې دا ربع د راس ده. دا ناسیه چې ده دا د سر ربع ده. سر خو دیجې نه شروع کېږي. دا ناسیه ربع ده د کل سر. نو ربع فرض ده. اوس دا سوال پیدا شو چې سوال دا پیدا شو چې مسح د سر په باز کې ده. دا مسح د سر په باز کې دا مطلقه ده. تاسو یې تاکید کوو په مقدار د ناسیې. دا په حدیث سره کو چې حدیث مغیره ابن شعبه ده. حدیث خبر واحد ده، دا ظنی ده. چې دا ظنی شو نو تاکید دی مطلق رالی په حدیث ظنی. تاکید دی مطلق په حدیث ظنی سره دا قلب دی مطلق په مقید ده. قلب دی مطلق په مقید دا جایز نه ده. دا خو نسخه دی مطلق ده. دی وجه تاسو دلته تاکید کړی ده په حدیث مغیره ابن شعبه. دا خو حدیث ظنی ده، خبر واحد ده. او تاسو دا تاکید وکړئ باز، نو دا قلب دی مطلق په مقید شو. قلب دی مطلق په مقید نسخه دی مطلق ده. نسخه په خبر واحد جایز نه ده. دا یې وویله. که ته سوال وکړې په امام شافعي صاحب چې تا خو هم داسې کړي دي، ځکه وامسحوا برؤوسکم با صله د مسح ده، په تبعیض محمول ده. ته مقدار د دوه او څلورو ویښتانو وایې چې دا وایې
او تام نسخه دې مطلق کړی ده په مقید. جواب دا ده چې نه ما خدا تقید په حدیث نه ده کړی، ما خدا په خبر واحد تخصیص نه ده کړی. حدیث قرآن کې خدا له ومسحوا برؤوسکم په بعضې سرمه سراله، اب بعضې نه 2 ویښتان مراد کېدل، دا ما په حدیث نه ده دا تخصیص کړی په خبر واحد چې کل د مطلق په مقید راشي په خبر واحد چې ځونی ده، نسخه په ځونی جایز نه ده. نه نه ما خو دا 2 ویښتان دا مصداق کې باز ګرځولي دي، په حدیث سره خو دا زیادت ما نه ده کړی، دا خو د باز مصداق دي چې الله فرمایي ومسحوا برؤوسکم. نو برؤوسکم صله د مسې ده باز، نو باز خو 2 ته وایي، نو دا خو مصداق الایت ده، ما خو په حدیث تخصیص نه ده کړی. تاسو په حدیث تخصیص وکړ ځکه تاسو په حدیث کې مغیره باندې عمل وکړ رضی الله تعالی عنه چې مقدار د ناسیه ده. حدیث ځونی ده او مطلق ته کتاب الله کتی ده، نو لازم شو تخصیص ته کتی په ځونی نسخ رااله، ولې کل دی مطلق په مقید شو په حدیث خبر واحد سره چې ځونی ده، کل دی مطلق په مقید نسخه ده، نسخه په خبر واحد سره جایز نه ده. دا یې ویله شوافیو دا اعتراض وکړ. یو خبره دوم اعتراض کوي شوافی دوم اعتراض دا کوي چې ګوره الله سبحانه فرمایي حتی تنکح زوجا غیره، یعنی که چېرته یو سړی ولګېدی خپلې زنانه ته 3 طلاقه ورکړي، بیا د اول خاوند پر ځای جایزه نه ده. حتی تنکح زوجا غیره، حتی چې دا نکاح وکړي بل زوج سره،